نبی علیه السلام فرمایي چې واده سوې ښځه کله چې د پلار کره راشي نو الله جل جلاله په هر قدم باندې سل نیکي ورکوي او په هر قدم باندې الله جل جلاله سل خطاوي ورمعافوي او په هر قدم باندې الله جل جلاله د جنت درجې ورلړوي. کله چې دا لور دا ښځه د خسر د کور څخه راووځي د پلار د کور طرف ته راسي نو چې کله دا را روانه وي په هر قدم باندې الله جل جلاله دې ته سل نیکي ورکوي او په هر قدم باندې الله جل جلاله و دې ته هغه سل خطاګانې ورمعافوي او په هر قدم باندې الله جل جلاله و دې ته د جنت هغه درجې ورلړوي. او کله چې دغه لور د پلار کره راورسیږي او د مور و پلار و مخ ته وګوري نو دا داسې ده لکه داسې کعبې شریفې ته وکتل. کله چې لور د پلار کره راسي نو دا داسې ده لکه حاجي چې په حج باندې تللی وي چې کله د پلار کره دا راورسیږي نو دا داسې ده لکه داسې احرام تړلی وي پر حج باندې تللی وي. دونه ثواب الله جل جلاله دې لور ته ورکوي چې کله د پلار و کور طرف ته راسي. او لور بیا د پلار دپاره څه شته؟ لور د جهنم د اور څخه د نجات ذریعه ده. دا لور او پلار ته څه ده؟ د جهنم د اور د نجات ذریعه ده، یعنی د جهنم د اور څخه به دا پلار خلاصي چې کوم سړی لور لري او ښه تربیه یې وکړي. او دا لور چې ده د جنت د حاصلېدو ذریعه ده او دا لور چې ده د الله د رحمت د نازلېدو ذریعه ده. بعضې اکثره خلک دا سوچ کوي چې زما لور ولې بیدا سوه ولې مې زوی نه سو بیدا. داسې مه کوئ. الله پاک چې درکوي که لور که زوی شکر باسه. لور رحمت ته او زوی نعمت ته او په زوی هم خوشحاله سه په لور هم خوشحاله سه. داسې مه کوه چې خامخا به ستا لس زموني چې څه الله اولاد درکړی نارینه څه هغه نجونې درکړي نو ته شکر د الله باسه. او که له سرې زوی درکړی نه وي ستا په نصیب کې نه وي خالي نوراني وي د الله شکر باسه. داسې اکثره خلک ستا یو نه دوه ودونه یې کړي وي دغه څخه هم نوراني دغه څخه هم نوراني. نو په هر حال به ته د الله شکر باسې. دغه لور ستا داسې وبله چې په د جنت ټکټ ته دا لور به تا د جهنم د اور څخه بچاوي. دا لور د الله د رحمت د نازلېدو ذریعه ده. دا لور د جهنم د اور څخه د نجات ذریعه ده. نو ته په لور خوشحاله سه چې کله ستا لور بیدا سي نو ته باندې خوشحاله سه.